السلام علیکم. نن زه تاسو ته د کامیابی درې اهم اصول درښیم. نو راسئ شروع یې کړو. درېیم تر ټولو کمزوري قانون دی د کامیابۍ هغه یعنی یقین دی. بلیف څه شی دی؟ یقین څه شی دی؟ یقین مقصد دا دی چې چاته ته یو کار ورکړې هغه کار تکمیل ته ورسوي، هغه کار وکړي. د دې یو بل مثال درکوم. په عام مثال کې یو سړی دی، یو کمبه ده، په کمبه سړی خیازي یا په درخته، دا ډېر غټ غټ درخت کم نه، یو سړی ویرایډ نشي ختلی. نو کوم سړی ختلی شي د دغه هغه پر ځان یقین دی. یا په تاسو به لیدلي اکثره په دا غټ غټ ښارونو کې کوم سکای سکریپرز دي، غټ غټ بلډینګانو، زموږ دغسې اوس سترګې مطلب دا دي چې توراج، لیکن په دا غټ غټ بلډینګانو دا خلک وخیازي، هلته پورته رنګونه کوي، کارونه کوي، لاندې ګرڅه موټران ښکاره کوي نه. نو دغه سړي دغه یقین یې زه نه لواږم. که د یقین یې زه لواږم نو دی کله نشي تللی. د دغه یو بل مثال زه درښیم د یقین غم. کله ته پر یو تخته باندې روان شه او سترګې پټې کړه او دا سوچ واخیست لاندې یو درس چاته لاندې موټران روان دي او زه پر دا تخته یم، نو ته پر دا تخته نشي تللی، حالانکې پر تخته یو شی نشته. نو دغه ته یقین یې. یقین مقصد دا دی ستا پر یو کار کولی شي، ستا په ذهن کې زه دا کار کولی شم، نو دغه ته یقین یې. نو یقین بیا دوه قسمه راځي، یو پازیټیو راځي یا نیګیټیو راځي. پازیټیو یقین دغه ته یې ستا یو کار وکړې، یعنې اچیومنټ وکړې په کامیابي کې. فور ایگزامپل ته یو سایکل ته چلوې، اول ثاني زده، بعد کې ته سایکل زده کړې، نو دا یو پازیټیو یقین دی، زه چلولی شم. دغسې ګاډي ته چلوې، ګاډي څنګه سټارټ کړې، اول ستا پریشانه ته یې زه نشم کولی، لیکن بل درته یاد یې کولی شي، بعد کې ستا هم خپل یقین راشي زه چلولی شم، نو آخر کې ته ګاډي په یو څو شپو کې زده کړې. نو دغه ته پازیټیو یقین ورته ویلی شي. یقین په دې ضروري دی چې یقین بغیر یو اچیومنټ نه کاږي، یوه کامیابي نه کاږي. که ستا یقین یي زه دا کار کولی شي، فور ایگزامپل یو هلک اګزام ورکوي، امتحان ورکوي، نو په هغه د ده یقین دی زه په دې کې فرست ډیویژن اخیستلی شم، او له هغه څه دی محنت هم وکړي، په دې شک نشته. نو دی بیا د یقین یې او د آخر کې د فرست ډیویژن هم واخلي. او که د ده یقین یي زه فرست ډیویژن نشي اخیستی، نو دی هر څومره ښه امتحان ورکړي، نو کېدلی شي دی هغه نمبر نه واخیست کوم د ده په ذهن کې زه دا نشم اخیستی. اکثره به تا لیدلي کوم هلکان فرست پوزیشن څه اخلي، هغه دا فرست پوزیشن په دې اخلي زه د یقین یي. کوم هلکان فرست پوزیشن نه اخلي، دا خو په دې یقین یي زموږ فرست پوزیشن نه اخلو. لهذا دا دغه گیم دی که ستا یو یقین یي هغه واقع ته اچیو کولی شي. په دې کې محنت شته، په دې کې شک نشته، لیکن تر محنت زیات دی یقین ډېر ضروري دی. نو یقین په هر کامیابي کې ضروري دی. نمبر 2 باندې دی مستقل مزاجي، یعنی کنسسټنسي، ریګولرټي. که ته ریګولر یې، که ته بار بار هغه کار کوې، که ته ضدي یې د خپلې کامیابي په حواله باندې، نو ته کامیابېدلی شي. که ته له کامیابي سره د شی والا خبر ده، د یو انډین خبره ده، دوی پنګه ده واخیستله نه، نو ته د هغه کامیابي اچیو کولی شي. او که ته له مخه هر ومنې او ته یې زه دا نشم کولی، نو تا ضد اعلا کړی، نو هغه سره یې مخ ته نشي تللی. که دی ضدګر دی، د دې زه به مثال درکړم، کله ټنډوکر د یو انډین پلیر دی، دغه په 24 کلو کې یوه چوټي نه وکړله. 24 کلو کې یعنې دا ډېر غټ پیریډ راځي. د واده پر ورځ سهار وختي لاړې د پریکټس وکړئ. کوم ټیس د ورلډ کپ ګټلي هغه ټایم دی لاړې پریکټس یې وکړئ. له هغه بعد بیا د وزیر اعظم ټلیفون ورغی، بیا د هغه ریسیو کړئ. نو ته دې اندازه وکړه چې ریګولرټي یا کنسسټنسي یا مستقل مزاجي څومره ضروري ده. که ته یو کار شروع کړې او ګرد عمر یې کړې، آخر به تا کامیابي ته رسوي. جهانګیر خان دی د پاکستان د سکوایش پخوا زمانه کې یو چمپین وی. نو دغه دورې زیاته میچونه وګټو، یعنې 505 میچونه د لګاتار وګټل، او دی بالکل ناقابل شکست سو په خپل وخت کې. خلک ورته حیرانه سو دا څنګه انسان دی، دا د شکست لا نه خوري. نو دا د ریګولرټي د مستقل مزاجي عمل وی، هغه د سکسس ته ورسولو، د کامیابي ته ورسولې. دغسې بیا زه د عمران خان یو مثال در کوم. نن سبا په پولیټکس دی، ډېر خلک د ده په حمایت کې وي، ډېر خلک د ده خلاف وني، لیکن زه د د سکسس په حواله یو سټوري بیانوم. دی اول راغی داسې یار بالینګ شروع کوي، نو خلکو ته فاسټ بالر نشي جوړېدلی. دا آخر کله ډول زه به جوړاږم، د بیا جوړ سو، د عزتګر و. بعد کې خلک ورته مطلب دا یو ښه پلیر نشي جوړېدلی، بعد کې د ښه پلیر هم جوړ سو. بعد کې خلک دته ورسته ورلډ کپ نشي ګټلی، دا آخر کې ورلډ کپ هم وګټلی.
بعد کې داسې د مور په نامه باندې د کینسر هسپتال پاکستان کې جوړولی نو د ساینټسټ ورته ویل دا دلته نشي جوړېدی دا ناممکنه کار دی آخر کې د کینسر هسپتال یې جوړ کړی له دې بعده بیا د زه سره په سیاست کې راځم زه وزیر اعظم جوړاږم نو ګردو خلکو پر خندل د بېنظیره خبرې زما اوس نه یاد هغه ټایم زه دا نیوز کتل نو بېنظیره ورته یو خالي د کونسلري ووټ وګټه زه به بیا تا ومنم له دې بعده بیا د محنت شروع کړي نو بعد کې نن دا د وزیر اعظم باندې ستا سر مخ نو کوم څه ریګولیټي ده مستقیم مزاجي ده هغه د انسان په سکسس کې ډېر اهم کردار ادا کوي د انسان په ترقي کې ډېر زیاته کردار ادا کوي که ته زیدګر یې د خپل کامیابي په حواله نو ته به انشاءالله یو ورځ هغه ځای ته ورساږې نو دغه کوم اصول دی دا ته ګوره ډېر اهم اصول دی پر دغه که موږ عمل وکړو انشاءالله هر سړی به خپلې کامیابي ته ورساږي نو مستقل مزاجي په دې ضروري ده که سړی مستقل مزاج یې زیدګر یې د خپل سکسس په حواله باندې آخر دته هغه سکسس میلاو شي هغه کامیابي میلاو شي نو تاسو دغسې کولی اساس ته تاسو که دغسې ضدګر ساسته د خپلې کامیابي په حواله باندې دغسې مستقل مزاج ساسته انشاءالله کامیابي به ستاسو په پښو کې پرته وي خدای کول نمبر 1 باندې کوم قانون راځي هغه دی ډیزایر مطلب دی خواب یا خوب موږ خوب ورته یي په پښتو کې موږ خوب ورته یي په انګلیش کې ډیزایر ورته یي نو ډیزایر چونکې دی یا خواهش ورته ویلی شي په عام الفاظ کې ته خواهش ورته ویلی شي نو ستا کوم خواهش دی یا ډیزایر دی دا پر نمبر 1 باندې راځي که ستا د یو شي خواهش شته نه سره نو خو به یو کامیابي نشته کامیابي اول سړي په ذهن کې راځي اول په خواهش کې راځي یعنی اول سړي په ذهن کې راځي ته زما دا خواهش دی زه چې د وسي نو که ستا خواهش نه دی نو هغه کار به اټومیټیکلی په خپله نه کېږي نو دغه ته یی خواهش او هغه خواهش کوم دی په انګریزي کې کوم ورته برنینګ ډیزایر په پښتو کې دغه ورته یی چې یو ته به دا ورته ډېر زیاته شدید خواهش سایده سي خواهش سي سته پر نوانی سي ته پر جنوني سي ته زه دا کار خامخا کوم یا به مرم یا به پاتاژم لیکن دا کار به زه کم نو دغه دا خواهش کوم ستا د کامیابي په حواله سي بیا ته کامیابېدلی سي که ذاتي ظاهري خبرې په هر حواله باندې نو کامیابي خواهش ظاهري خبر ده خواهش دغسې راتلی سي خواهش نیګیټیو راتلی سي خواهش پوزیټیو راتلی سي نیګیټیو خواهش دا دی چې یو سړی زه غل جوړاږم او د شي په رنګ د پاکستان یا د دنیا د ټولو غټ غل جوړاږم نو هغه غټ غل هم جوړېدلی سي نو دا یې نیګیټیو سوچ دی لیکن یو سړی دا دی زه د پاکستان یا د دنیا د ټولو یو داسې سړی جوړاږم له خلکو سره ښه کوم د ګډ دنیا سره ښه کوم کله ستا ریدیس وي نو دا یو پازیټیو خواهش نو اول ستی دا خواهش په ذهن کې راځي نو بیا خواهش که شدید سي مثال کې څو په زه یو مثال به در کوم ستا ریدي دا اته جماعته پاس وي ستا ریدي سو دا کپړې خرڅولې ستاسو کپړې خرڅولې نو د پلار مړ وي مور یې وله نو داسې کپړې خرڅولې دلته مخامخ یو جنګ وسو جنګ وسو وروره دوه کسانو مخ زله ووالو خو پریشاني جوړه سوه خو وروره ویلې سوه کیسه سوه نو ده په ذهن کې دا شی راغی چې ولې زه داسې امبولانس سیسټم نه کوم جوړ ستاسې مریضان یا اچانک کیسه وشي دا خلک وړي نو ده یو خواهش شروع کوي د دې خواهش باید خلکو پر خندل لیکن د ضدګر شو دولیا زه به دا کار کوم زه به په ګرد دنیا کې انشاءالله امبولانس سیسټم راجوم او زما امبولانس به ګرسه آل وځي خلکو پر خندل به نو آخر کې د شدید خواهش آخر تکمیل ته ورسېدی نو دا تکمیل ته ورسېدی نو بیا بعد کې ایر امبولانس نه راوستی نو هر خواهش که ستا غوي نو هغه خواهش کم شدید خواهش هغه تا ته منزل رسولی شي او دا تقریبا پر اول نمبر باندې په دې راځي ظاهري خبر د ما ته مخکې ته وړي مثال که ستا یو شی په ذهن کې نو به راځي نو دغسې د هر چا خواهشاتو مثال کې ته کله فورډ دا پوښتنه وکړې د فورډ دا خواهش هغه زمانې کې موټران نه و فورډ اول موټر جوړ کړي په دنیا کې هغه ټیم لپاره دا ناممکنه خبره وه رایټ برادرز هغه ټیم په دنیا کې خلک په جازونه نه وو دغه سړی والوځي نو بهتره به نو د په هغه شکل کې آخر کې د دوی محنت وکړي دا دواړه ورونه وو نو دوی محنت وکړي نو آخر کې دوی جهاز جوړ کړی دغسې په دنیا کې ایډیسن دا مخکې ما درته ویلي بلب ته جوړولی نو بلب په دنیا کې دغه زموږ نن درو ښایسته رڼا ده دا مخکې نه وه مخکې لالټیمان به ول لیکن ده دا کوشش وکړي د شدید خواهش پر ده باندې خلکو به خندل دی ډېر زیاته په دې کې ستړی سوی لیکن آخر کې د بلب جوړ کړی یعنی د 1999 تجربه وکړي لیکن بلب یې جوړ کړي دغسې له دې بعده نور په دنیا کې داسې کارونه شته چې هغه چې د شدید خواهش په رزلټ کې راغلي دي نو که تاسو شدید خواهش لرئ نو تاسو خپله کامیابي اچیو کولی اساس ته که تاسو شدید خواهش لرئ نو تاسو له کامیابي څخه هېڅوک نشي درولی نو شدید خواهش پر اول نمبر باندې یا برنینګ ډیزایر په اول نمبر باندې راځي لهذا که تاسو کامیابي غواړئ نو شدید خواهش د خپلې کامیابي په حواله باندې وکړئ دا درې ډېر امپورټنټ قانون دي که څوک اپلای کړي د کامیابي په حواله انشاءالله هغه به کامیابي اچیو کړي کامیابي به حاصله کړي